الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي د سورة الكهف د یو آیت یو حصہ می تلاوت کړله چې د دې آیت ساده ترجمه دا ده چې الله رب العالمین د اصحاب کهف کوم خلکو چې د ظالمانو نظام چیلنج کړو د کفر او د شرک نظام چیلنج کړو د اسلامی نظام او د اسلامی شریعت د بار نوجوانانو ځان وقف کړو دا غوي صفت الله په دې آیت مبارکه کړی دی الله فرمای انهم فتیه دا وکسان یا پنځه کسان یا درې کسان علم الله ته دی دا نوجوانان د دې نوجوانانو صفت سو امنو بربهم د نوجوانانو په خپل رب باندې ایمان راوړیو او دا ایمان دسی ایمانو چې وزدناهم هدن او دا ایمان چې دی ایمان ته هدایت ولې شوی دی دا ولمن زیات کړو وزدناهم هدى من ول ایمان زیات ور کړو من ول ایمان زیات کړو هدایت ول من زیات کړو یعنی داغي نوجوانانو صفت دي چې د کم نوجوانانو ایمان مضبوط ایمان لہذا په دې مبارک آیت کې د نوجوان د ایمان او د نوجوان د مضبوط ایمان تذکرہ ده او الله رب العالمین داغي تعریف او داغي صفت کړی دی په دې ځبانه زما د نن جمعه موضوع دا د نن دور نوجوان داغه ترجیحات چې دا کوم دور دی چې دا 21مه صدی ده په دې کې نوجوانان دي څومره دي په یورپ کې څومره دي په عرب ملکونو کې څومره دي زمون په پاکستان کې څومره دي د دې ترجیحات څه دي دوی کیسو او دوی لکول څه پکار دي په دې وجبانی یو ډېر اهم موضوع ده الله دې مال د سی بیانولو توفیق راکړي او بیا دې زمون نوجوان له الله رب العالمین د عمل توفیق ورکړي ما دې مخکې ټیم کې ډیټا را جمع کوله مختلف ملګرو نه مې تبصونه کول چې نوجوانان په یورپ کې 100% دي او په دې عرب ملکونو کې څومره دي او پاکستان کې څومره دي ما ته حیرانګي وشوله چې د یورپ کم سروې شوې ده نو باغې کې د 15% نواخلا تر د 20% پورې نوجوانان دي او باقي ټول بډاګان دي 15% نوجوانان او زنن د امت مسلمه نوجوان ته د پاکستان نوجوان ته پختون ځوان ته ځن مخاطب یم او دې مثال باندې څوک زما خپه نشي کنه استاد خیالي چته هم ټول پیژنو کنه چته دا چته وې د سکړی چې دا کله د شپې کله سملی یا د ورځې په بعضی حالاتو کې ولدا زوړن شي دسي د سیدونی یو خاخ طرف په برواچې داسې جوړن شي و دې چې خیال دی چې د اسمان ما راټینګ کړی دی او کدا ما د خپل لري کړل نو کې دې چې د اسمان راو غورځي کو د دنیا به است ختم شي او بڑنګي ختم بشي نه جې د سينه
کدا چته مرا پریوزی نو چاته پته مونږ لګي دا چته را پریوز اتی په وخت کې ویل چرتا هغه ما شپه کړه وګنه نو سار چې هاتی ته ویل چې بابا جی زه روان یم اجازه تر لراکه ورته ویل چې نه دې دراتلو نه خبر یم نه دې نه خبر یم زمنګ دي پښتنو ځوانانو چې نن سبا دا سوشل میډیا څومره ګرمه کړې ده دا میډیا ګرمه کړې ده زمنګ نا مجلسونه ګرم کړې دي زمنګ حجري ګرمي کړې دي چې نوجوان کته نوجوان پوردا نوجوانان خپل کار را دوخه کارم څومره وکړو زبدا سروې ذکر کما چې یورپ دومره آباد دی الته نوجوان څومره دی کار څومره کوي داغي نه پس چې بیا د خلیج ملکونه دي د عرب ملکونه دي الته نوجوان څومره دی او کار څومره کوي او بیا موږ د اوسګار پښتانه او د پاکستانیان نوجوانان چې موږ څومره یو کار څومره کوو نو په یورپ کې نوجوان د 15% نه تر د 20% پورې دي یعنی 80% یا 85% الته کې د خلکو عمرونه د 35 سال نه بر دي یعنی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال بلکې د یورپیانو په باره کې راځي چې الته کې د بوډاګانو عمرونه 100 سال تم رسي 100 سال 110 سال تاسو ګوري کنه تاسو چیرته په دې انټرنیټ باندې یا په دې یوټیوب باندې تاسو کله ورکه ورل چې یورپ کې مشران عمرونو والا خلک راته وایي ډیر بوډاګان په نظر باندې راشي البته خپل صحت خیال ساتي نو لکه سمارټ یو لخت مخې نه ګرځي بیا د عربو ورکو بیا د خپل وطن ورکا په دې وجبانه الته کې د 15% نه تر د 20% پورې ځوان دی او 80-85% دا بوډا دي ځوان وای صدر ځوان باره کې خدغه تعریف دی چې ځوان د 15 کالو نو واخله تر د 35 او د 35 سال پورې دا لکه یو قسم هغه نوخي ځواني بلکې 40 کال پورې ځوانانی خو 40 کال د سو بوډاوي سو د ځوان وای او د 15 سال نو والا تر د 35 سال پورې دا 20 سال چې دي دا د ځواني د عروج دي د قوت دي د طاقت دي 35 سال پورې د 15 نو والا تر د 35 سال پورې دومره عمر والا خلک په یورپ کې 15 یا 20% دي باقي ټول بوډاګان زیات عمر والا دي عرب ملکونو ته چګوره نو په عرب ملکونو کې الته کې نوجوان د 30% نه تر د 35% پورې 30% نو والا تر د 35% پورې دا نوجوانان دي دا 70% یا 65% چې دي دا بیا د اخو عمر والا دي په دې کې بوډاګان دي او چې مونږ کړه د خپل وطن پاکستان تراشو نو پاکستان په هر لحاظ باندې آباد وطن دی پاک سرزمین وته ولې وي موسمونه پکې سلور دي ګرمي پکې ده یخني پکې ده بهار پکې ده خزان پکې ده داسې ملکونه په یو ځای کې بل ځای نشته دا زمونږ په پاکستان کې یا په افغانستان کې په دې یعنی دا د دنیا هغه جغرافیه ده د دنیا هغه ځای دی چې داسې ځای په دنیا کې نشته دی په بعضې ملکونو کې ټول عمر ګرمي یخني پکې ناراضي او په یورپ کې ټول عمر یخني د ګرمي پکې ناراضي خلک د نور د پاره د نور تر کې ناستو د پاره د یورپ نه ویزه اخلي او راځي ترکی ته راځي پاکستان ته راځي هندستان ته د ګرمۍ د اصول لپاره او وټامین ډي کمیره پکې دل راځي پاکستان کې سلور موسم دي په دې وجبانه کله چې د ایست انډیا کمپنی په نوم باندې کله انګريزان هندستان ته انټر کېدل هندستان ته راتلل ناغيبا هندستان ته به د سونې مرغۍ ویلې سونې کی چړیا ده هندستان دا پاکستان هندستان دا کوم علاقه چې دا موسمونه پکې سلور دي معدنیات پکې هر قسم معدنیات پکې دي ماینز او منرالز دا کم نن سبا چې برننګ ایشو دا د کم بحث پدې باندې روان دی چاره پدې قبایلو کې الته ماینز دي او پدې کې منرالز دي او په پښتونخوا کې دي او بلوچستان کې دي پدې وجبار ټول دنیا لګېدل د قیمتي کاني دي پدې کې سونه دا پدې کې پېټرول دي پدې کې ګیس ده پدې کې آیرن ده پدې کې سلفر ده پدې کې کرومایډ دي هر څه پدې کې شته ده دا زمونږ په وطن کې دي کمه پکې د شته او بلکې پاکستان ته خو زریز مکه ویلې کېږي زمونږه زمکه د نیر دلان دي بارانونه وریږي زمونږ تقریبا 65 د 70% پورې زمکه داسې ده چې پاغي باندې باقاعده باران وریږي او داغه تنظیم نهري تنظیم ده خاورم قیمتي ده اوار زمکه قیمتي دي شولګری قیمتي دي غرونه قیمتي دي واوري بکیږي گلیشر پاغي کېشتا داغه سره پهونه کې معدنیات دي په دې صحراګانو کې یعنی د پاکستان او د هندستان دا کوم زمکه دي د دې ذره قیمتي ده نوجوان پکې څومره ده 65% نواله تر د 70% پورې نوجوان دي پکې د حیران شوم دي 65% پسلو کې 15 کسان دا نوجوانان دي د 15 سال تر 35 سال پورې یعنی د یورپ او د عرب ملکونو او د غیر چاپیره د اطرافو د ټول ملکونه
دا هغوی چې دا ریش و راجمه کې پاکستان ته نه رسېږي. سوچ وکړئ بیا کار موږ څومره کوو، کار څومره کوو، خبرې څومره زیاتې کوو. هغه یورپ دی چې هغه 15% نوجوان پکې دی، 15% باقي بوډاګان دي. هغه داسې مایند یې جوړ شوی دی، داسې سوچ فکر د هغوی جوړ شوی دی. د ټولې دنیا دغه نوجوانان چې پاکستان کې 65% دی او په عرب کې دی او په یو ځای بل ځای کې دی، دغه نوجوانانو په ذهن باندې داسې جادو کړی دی چې دا نوجوانان د خپله د سونې مرغۍ پرېږدي، یورپ ته ځي مزدورۍ له، او په یورپ کې چې چاته دا جاب میلاو شي چې د دغې بوډاګانو لوریانې زامن سکول ته وړي، وایي ما ته په ټرانسپورټ کې جاب میلاو شوی دی، خوشحالۍ په دې باندې. د دغې بوډاګانو څوکیداري چې کوي که نه، بېدبي دي ما پې چې هغه بوډاګانو ته پیمپرې بدلوي که نه پیمپرې، نو هم خوشحاله وي، یاره بابا ته وایي جاب میلاو شوی دی. دلته خپل سپینګیري بابا ته پیمپر خو څه کوي، لاس ورله نه اینځي، برېت ورله نه برابرې، ږیره ورله نه برابرې، ویښته ورله نه برابرې، جامې ورته نه اغوندي، جومات ته نه بوځي، بازار ته نه بوځي، مارکیټ ته نه بوځي، هسپتال ته نه بوځي. او په هغه ځای کې د یو بابا چې هلته په اولډ هاوس کې د 90 او د 100 سال بوډا دی، هغې ته پیمپر هم بدلوي، ما ته جاب میلاو شوی. دا هغه 15% ځوانان دي چې څومره محنت یې وکړو، او دا د ټول پاکستان او د هندوستان نه خلک یورپ ته روان دی. دا خو زم په دې کې خو څه دویم رای نشته دی زمونږ په معاشره کې، که دا پښتون معاشره ده که د پاکستان معاشره ده، دلته کې هغه ځوان ته خلک په اوچت نظر باندې ګوري چې کوم په یورپ کې. او کله چې د پاکستان نه وځي که نه پېښوري ایرپورټ کې او یا د اسلام آباد ایرپورټ کې پینټ کوټ کې تصویر کله ولګئ او بای بای پاکستان وایي، د هغه بیا د هغه میټر روان چې پلانه یورپ ته لاړو، د پلاني زوی کامیاب شو. هلته به څه کوي، هلته په پارک کې به ګهیاګانې ریبي چېرته، یا به په اوړ هاوس کې بوډاګانو خدمتونه کوي. او چې غټ جاب ورته میلاو شي، غټ جاب، نو هغه په هوټل کې ټیبل مین جاب ورته میلاو شي، ټیبل مین. او عام طور باندې یا په هوټل کې لوښي انځي، لوښي ما ته پارټ ټایم جاب میلاو دی. ډېر سټوډنټان دي زموږ شاګردان تللي دي، اکثر زما سره رابطو کې پټي کې شته دی، په ناروې کې دي، په فرانس کې دي، زما سټوډنټان دي. رابطو کې څه کې یاره جي ایجوکیشن کوم، تعلیم کوم، پارټ ټایم جاب سره کوم، څه کې ډیلیوري کوم، چې ډیلیوري څه کوم، کورون د ټماټر وړم، ګوبیان وړم، جامې وړم، صابون وړم. دلته ته موږ ټوکمار وایو، دلته ته موږ مسګر وایو، دلته ورته موږ یو نوم بل وایو، هلته پارټ ټایم جاب ورته انګریزي کو ته نوم بدل کړی دی. داسې سټوډنټان شته وایي موږ د یوې غنټې دپاره په برګر شاپ کې، په کافي شاپ کې یو خلکو له برګر ورکوو خلکو له، دا پارټ ټایم جابي. یا د هغې سره سره دا دي چې موږ په هوټل کې لوښي انځو غنټې دوو دپاره، او موږ ته برابر $60-70 میلاویږي، $200-300 میلاویږي، او په هغې باندې موږ خپل وخت تېرو، تعلیم په هغې باندې کوو. دا ډېر، او دا به چېرته زم ډېر کم خلک به چې هغه په هوټل کې منیجر جوړ شوی دی، MBA فاینانس یا چېرته HR کې د هغه PhD MPhil کړي دي، او هغه ته بیا چېرته په هوټل کې چېرته د منیجر جاب ورته میلاو شي، دا ډېر کم خلک دی. زما د خبرو مقصد ګورئ، هغه ورسیز زما د خبرو نه چېرته خفه نه شي، جاره دا زمونږ چېرته مذاق وړوهي، خو زه د خپل امت په نوجوان باندې جاړم. د پاکستان د نوجوان د حالت ته ګوره، چلته 15% نوجوان دی، او د ټولې دنیا د نوجوانانو په ذهن جادو کړی دی او چت کړی دی. او دا ښکلي ځوانان، او دا زمونږ د پښتنو په شان ښکلي ځوانان په کوم ځای کې دي؟ دا ښایسته ښایسته ځوانیانې، دا دنګ قدونه، دا مضبوطي مټې، دا مضبوطي ملاګانې، دا په ګرمۍ کې ته ګوره، دا چې کله ګیلکار دی، دا په د خښتو په پټۍ کې چې کار کوي، دا زمینداري کوي، دا په دې اوږو باندې په سعودي کې یو ځای بل ځای کې د ټاټکو مزدوریانې کوي. داسې قسمه کار د دنیا یو کس نشي کولی. څومره مضبوط نوجوان دی، لیکن هغه ځای آباد دی، نن یورپ آباد دی. او شرم زمونږ د نوجوانان نه ورځي کله یورپ ته لاړ شي که نه، نو په یورپ کې بیا لایو براشي، پاکستان پسې به لګیایي، پښتنو پسې به لګیایي، په خپل وطن پسې لګیایي، او دغه ځای صفتونه کوي. څه صفتونه کوي؟ یاره جي د یورپ روډونه مزدار روډونه دي، ټرافیک نظام یې دومره برابر دی، خلک ګوره وایي خپل کار پیژني، خو دا کار په خپل وطن کې موږ نه کوو. بیا د هغې نه لږ لاندې راشه، میډل سټیج چې کوم د خلیج ملکونه دی، عرب ملکونه دی، قطر ته ګوره، دوبۍ ته ګوره، امارات، د هغې سعودي عرب ته ګوره، کویت ته ګوره، اردن ته ګوره. هغه خلک چې په هغې کې نوجوان د هغې نه لږ زیات دی، 25-30-35% دی، هغه ځای صورتحال څه دی؟ د خپل کلی وګورئ. نن تاسو سوچ وکړئ که نه، د جمعې مانځل غالبا ممکن 400 کسان راځو، خو د یو کور شپږ او 15 کسان په دوبۍ سعودي کې مزدوري کوي که نه کوي؟ تاسو حساب کوئ، د دې یو جومات به 1200-1300 کسان ستاسو متعلقین متصلین دا به سعودي عرب کې مزدوریانې کوي.
زما مخکې خیال دا و که زمونږ د دیر دا خلک به چېرته سعودي عرب ته ځي که سعودي عرب ته لاړم او شمیسي کې په دې ځګونو کې دیرو کې ما معلومات وکړل چې هلته به لاړې دا د بټګرام خلک تر ټول بټګرام دلته راغلی دی بیا به د باجوړیان وکتل باجوړ ټول دلته راغلی دی بیا به چې د سوات وکتل سواتیان ټول دلته راغلي دي بیا به 400 پېښور وکتل تابل ټول دلته راغلي دي ټول پښتانه په شمیسي کې او په سعودي کې په دمام کې او په طایف کې او زیبلز کې د ښکلي ښکلي ځوانان په هغو کوڅو کې دا د په نظر باندې راځي خو زمونږ راځي خپل وطن له پاکستان له دا لوټ لوټي پاکستان او دا خاورې خاورې پاکستان او دا د مایوسۍ نه ډک پاکستان دلته څه شی دي دلته نوجوان په لاس کې څه دي هلته د نوجوان په لاس کې څه دي دغې نوجوانانو ترجیح څه ده هغې نوجوانانو ترجیح دا ده چې په 30 35 40 سال د هغوی د ازادۍ نه دي شوي نن د دنیا په ترقۍ کې په صف اول باندې ولاړ دي او زمونږ خپل وطن پاکستان منګه خبرونو ته ګورو چې د ګری لیست نه پاکستان وتلی دی که نه دی وتلی د بلیک لیست نه پاکستان وتلی دی که نه دی وتلی او پاکستان له بای مپ قرضې ورکړي که ور بنې کړي قرض چې موږ له خلک راکړي موږ ورته خوشحاله یو زموږ د آرمي چیف زموږ د وزیر اعظم بیانات راځي که نه که خیر قوم ته خوشخبري ورکوو انشاءالله موږ ته به د IMF نه اوس قرض میلاو شي قرض چې موږ ته میلاو شي موږ به هغې باندې خوشحالي یو 65% نوجوان زما سره دی او دغه 15% او د 25% 30% نوجوان نه موږ قرضې یالو دا صورتحال زموږ د وطن د عزتمندو دا نوجوان ولې داسې برباد دی زموږ وطن چې ګورې زمونږ د نوجوانانو کار څه دی نوجوانانو په لاس کې کلاشنکوف دی دغې نوجوان په لاس کې قلم و مخکې اوس د قلم دور تېرېدو والا دی نن د IT زمانه ده ډیجیټل زمانه ده د هغې په لاس کې چې کوم لپټاپ دی د هغه په لاس کې چې کوم IT ایکسپرټي ده د هغه په لاس کې چې کوم موبایل دی نو په هغې به نو ټوله دنیا هغې پې کنټرول کړی ده او خپل ملک یې پې مخکې بوست کو خپل ملک یې مخکې بوتلو او زمونږ نوجوان چې دغه ځای نه موبایل راشي نو هغه ګوري چې په دې کې کوم فلم واچوم د انډیا فلم پکې واچوم د انګریزانو فلم پکې واچوم او که په دې کې د پښتنو سندرې او ډرامې ور واچوم زمونږ نوجوان وګوره خیر نوجوانان موبایل چې کوي تاسو نوجوانانو غیرت پکار دی لږ دنیا سره مقابله هم پکار ده که نه ما او تا نوجوانان یو د هغې خلکو وطنونه آباد کړل خپل وطن هم څه جوړ کړل د خپل وطن نه زمونږ نه نوجوان چې د شپې د 12 بجو پورې د 1 بجې پورې نوجوان په موبایل باندې لګیا دی څه کوي نو هغه په دې باندې ګوري دا بونیر واینس په دې باندې ګورم 400 واینس پې ګورم دیر واینس پې ګورم څه کوي خنداګانې ډقاګانې کوي یعنې چې وایي دا د قوم له سبق ورکوي څنګه له سبق ورکوي یار په دې سبق خو زه پوه نه شوم تقریبا د دې موبایل زمانه دا 2016-15 را په دې خوا تقریبا 11-12 سال وشو که تقریبا 11-12 سال تاسو مختلف واینز وکتل څه شم جوړ کړل موږ څه دنیا ورانه کړله موږ څه انقلاب راوستو موږ کوم امپرومنټ وکړو موږ کوم تعلیمي ادارې تعلیم اوچت شو تعلیم تباه او برباد شو دا د میټرک امتحان تیر شو که نه اوس د FSC امتحان روان دی قسم دی خلکو له جړا ورشي جړا چې تاسو یقین وکئ چې دا د میټرک 11-12 پرچې دي دومره پرچې به تقریبا که نه تاسو ما ته وښایئ زه د ملاکنډ بورډ چیرمین نه تپوس کوم زه د سوات بورډ چیرمین نه تپوس کوم د پېښور بورډ او د بنو د بورډ دا کوم چیرمنان چې دا په سیاسي بنیاد باندې برتی کیږي هغه ځای کې MPL MNL څومره زیاتې پیسې ورکوي په هغه بنیاد باندې دلته چیرمن جوړ شي سیکرټري جوړ شي هغه ځای کې کنټرولر جوړیږي تاسو څه آوټپوټ هم څه شی دی پښتنو له هم څه ورکړل تاسو د یونیورسټیانو پښتنو له څه ورکړل هسې موږ چغې وهو پښتانه برباد دي پښتون تباه دی ولې دا پښتانه نه دي څه دا زمونږ چې کوم افیسرز دي کوم افسران دي کوم سیاستدانان دي کوم بیوروکریټس دي دا ولې پښتانه دي 11 دي که 12 پرچې دي هره پرچا اوټ شوې ده هره پرچا خیر دی دا خبرې خو په میډیا باندې کوم که نه پټې بنا خبرې خو نه دي که نه خلک وایي که نه اختر سپټ میړه نه دی او ښکاره دی یعنې کومه پرچه د زما او ستا د نوجوانانو چې هغه اوټ شوې نه ده او خیر دی تاسو د تعلیمي ادارو نه به خبر یئ او زه خبر یم د ان یم په دې ادارو کې هغه دا ده چې باقاعده چې کله امتحان شروع شي په امتحاني حالونو کې باقاعده پرنټر لګېدلی دی او په هغې کې فوټوسټیټ مشین لګېدلی دی فوټوسټیټ مشین او ټیک ټاک یو هلک دی او هغه په پیپر کې 15 سوال دي دته به د سکول انتظامیه 15 سوالات هلته به ابر رسوي هغه ځای ته او ډیوټي چې لګي نو هغه د هغه په خوښه باندې لګي دا صورتحال زموږ د پښتونخوا دی موږ څه جوړ کړل تعلیمي نظام زموږ دغه نظام دی د یونیورسټو نظام پېښور یونیورسټي چې دا زموږ مدر یونیورسټي د مدر رچ یونیورسټي ورته ویلې کېږي دا کوم چې تاسو سپین ږیرې ناستې په هغه زمانه کې د قوي یونیورسټي وه
الله دې په ډاکټر محمد یعقوب خان باندې رحم وکړي چې هغه موږ ته پښتنو له په دې ملاک ریجن کې یونیورسيټي جوړ کړه. ملاک یونیورسيټي دا یو یونیورسيټي وا چې په دې طرف باندې خلکو یونیورسيټي پیژندله، د دیر او سوات با جوړ خلکو یونیورسيټي پیژندله. دا ملاک یونیورسيټي د استاد ډاکټر یعقوب خان جوړ کړی و. دا قیو یونیورسيټي مخکې دا په خبر یونیورسيټي وا، بیا په تیر دور کې ان پی ګورنمنت کې به یونیورسيټي جوړې شوې، ورسته خیر خیریت دی. بیا هغه دور نه پدې خو به یونیورسيټي نشته لري. دا صورت حال دی. او دا یونیورسيټي معلومات وکي، دا یونیورسيټي سوارلس یا پنځلس چې داغي فیکلټیز دی بند شولې، او خپل پنشنیر ز تنخواګای نشي ورکولې، خپل پروفیسورانو تنخواګای نشي ورکولې. یو هغه خبره ده دلته کې چې یو الګ پی ایچ ډی وکي، ام فل وکي، نو هغه د دې ځنه بیا رواني و زم یورپ ته ځم، په هغه ځای کې کالج ما بادو، ما یونیورسيټي ما بادو، ما هوټل ما بادو، ما ایجوکیشن هم ټیکو، ما هیلث هم ټیکو. او زمونږ سره د حال دار زمونږ یونیورسيټیانه خپل استاد تنخواه نشي ورکوي. 65% نوجوان دي، نوجوان د یو قوم سرمایه وي، نوجوان د یو قوم دولت دی، نوجوان د قوم داغي قوت دی، نوجوان د قوم رهنما دی، نوجوان د دې قوم دا مستقبل دی. او زمونږ نوجوان داغه په موبایل کې یا چې ګوري دغه واینز بګوري، او یا په هغه باندې هغه د یورپ او هغه د یو ځای بل ځای هغه بربند جنکې هغه فلمونه په دې باندې ګوري. دا صورت حال دی. او نن سبا خاص کر د دې زمانه نوجوان دا یو بل شي د مخه شوی دا چې هغه په دوه سيزونو کې نوجوانه چولې دي. زه د نوجوانانو ته د زړه درد نه ویم، د زړه درد د څه روان دي. دوه سيزونه دي نوجوانې په هغه کې اخته کړی دی، او خاص کر زمون پښتون بیلټ کم پښتون نوجوان دی. یو خبره خدا ده چې دته مایوسی وراچولې د مایته یې سم نشي کولای. تاسو خیالي کنه موږ داسې یو کنه که زه خبره وکم خیر دی، پروست به تاسو سوچ وګئ. نن سبا پی ایچ ڈی هولډر، ایم فل ډیګری هولډر دی، ایم بی بی ایس ډاکټر دی، سپیشلیست ډاکټر دی، بیوروکریټ دی، سیاستدان دی، خان ملک نواب دی، زمیدار دی، چې کله مونږ کینو مونږ د مایوسی خبرې کوو. سوایو یره چې پښتون تبا دی، د سوایو کنه وایو یره چې پښتون ته حق نه ملاويږي، یره د پښتون په حقوق باندې ډاکا چولې شوی دا، یره چې پښتون د دیوال سره لګېدلې دی، یره پښتون خلک مخکې کیو هدول نه راولي، یره پښتون د قوم د ملت په تعمیر کې هغه ته موقع نه ملاويږي، په فوج کې نشته، په پولیس کې نشته، په تعلیم کې نشته، په صحت کې نشته، بیوروکریټس کې نشته. دا جړه به موږ د کوم وخت پورې کوو؟ دا جړه به د کوم وخت پورې کوو؟ او بیا خپل مړی حسابو. منګورو مړی شیخ حسن جان و شهید شو، او داغه سره بیا مولانا محمد ادریس رحمه الله شهید شو، او ګلمن وزیر شهید شو، پلانې شهید شو، پلانې شهید شو، مولانا خانزیب شهید شو، پولیس شهیدان شو، فوج کې پلانې شهید شو. دا مخبل مړی بس ناسو من جوړان نه جوړ شوی دی، او قبرون ته ناسو جړاګانې کو. دغه لپاره سهل به پکاري کې نه وي پکار. دا بنیادی تر باندې زما د نن دور نوجوان ته دا مایوسی ورچولې شوی دا چې تکې نو د قمرسي وای قصیدې وای چې من خراب یو تباہ یو برباد یو، او هیڅ سوچ فکر مکو بس. او داغه فعال کې یو بل زهر منګ راکړل چې په قوم پرستی کې ورواچولو، او په داسې قوم پرستی کې ورواچولو کنه تاسو یقین وکینن پښتون نوجوان ځان ته پاکستاني نه وای. د پاکستان خو زمون پاکستان دی، او زه خدا په فخر دا خبره کوم چې د پاکستان د ازادۍ د پاره، د کشمیر د ازادۍ لپاره خو زما اوسه دیروجان تلیو. د دیر کوټ چې ورته ویل کېږي کنه په کشمیر کې دیر کوټ دا کم ځای دی. دیر کوټ هغه ځای دی چې کله په 48 کې غزا وا د هندوانو خلاف، او د کشمیر د ازادۍ لپاره زمنګ د دې دیروجانو کم پلاران نکونه دې ځان سره ټوپک واغستې، هغه 2 میلو پندزي او لزدز ټوپک واغستې چې راځي او تلی ولتا، او په غزا کې ولمن کشمیر آزادو د هندوانو خلاف jihad کو. دا پاکستان خو ما او آزاد کړی دی. د پاکستان په ازادۍ کې د پښتنو ویني پرتی دي، او بیا دغه پښتانه په دغه دیرکوټ نمځي کې په دغه ځای کې دا شهیدان شول. دا غزه د شهادتونو چې کله ورکړل نو واپس خو ګران کارو چې دا شهیدان واپس راوړې، نو په قضیه کې دا غویا دیره د دیرکوټ ورته ویل کېږي. دیرکوټ نو پاکستان خو د پښتنو دی، نو پښتون نوجوان هغه نن ځان د پاکستاني نه وایي، هغه نن د پاکستان د ادارو خلاف دی، د پاکستان د نظریې خلاف دی، او نن هغه ځان ته وایي چې پښتون یو ځان له یو نسل دی، یو ځان له یو نېشنلټي دی، یو ځان له یو پہچان دی. دا د منسوبې تحت دا کار وشو. د مایوسی ول چا ورکړه، د احساس محرومي ول چا ورکړه، او داغه سره سره دلته به د پښتون بنوم تنظیمونه جوړیږي کنه. دا پی ټی ایم دی او قبل دی او قبل دی ولې جوړیږي؟ ځکه دا مایوس شو. زه بالکل تاسو کو پی ټی ایم دی او قبل دی او قبل دی د پښتون بنوم تنظیمونه جوړ شول، تاسو نوجوان له مایوسی ورکړل، او تاسو نوجوان له امید ورکو.
دې تنظیمونو خو نوجوان نور مزید مایوس کو نو اخر هغه څه کې سبا چې ګوري او زه دا خبرې ګوره په پیک فکر باندې کومه نن سبا پښتنو کې آیس زیات شول چرس پکې زیات شول نشې تماشې پکې زیاتې شولې مجلسونه آباد شول تعلیمي ادارې کمزورې شولې ایجوکیشن او هیلث کمزورې شو بالفرض کدي تنظیمونو پښتنو له قوت امید ورکولې نو چې دا جرمونه او دا کرایم دا ختمې دي ورځ پر ورځ باندې زیاتېږي او هغه بلوچستان کم ځای دی سوچو کې کنه تاسو ګورئ بلوچستان د پاکستان دوبۍ بلوچستان د ایران ابنای هرمز دی دا ابنای هرمز چې کم دی کنه چې هغه نن ټول دنیا یې بلاک کړی د ایران چې کله پاغي باندې راشي وای موږ امریکای لم تیل نه ورکو دنیا یې نه ورکو پاکستان ته جاز کله را پریری ابنای هرمز دا سي تنگ گلی دا د ټول دنیا جازونو داغې نه تیریږي او دغه شان دوبۍ چې دا انټرنیشنل مارکیټ دی د ټول دنیا خلک راځي انویسټرز راځي انویسټمنټ باغې باندې کوي دغه ابنای هرمز نه دغه دوبۍ نه بهترین ځای دا بلوچستان دی چې باغې کې گوادر پورټ دی او گوادر کا کولاو شو او گوادر پراپر پاغزي کې بزنس انویسټمنټ شروع شو د دوبۍ او د ابنای هرمز نه مدا ډیر زیات پاکستان ته پیدا باور کی پاغزي کې د بی ال ای په نوم باندې بلوچ چې کوم لیبریشن آرمی ورته ویل کېږي بی ال ای په نوم باندې خلک راوچت شو د بلوچستان حقوق غواړي الته بلوچین انسان ته پاکستاني نه وي په کم زګونو چې پاکستان آباد دی د دشمن یو سوچا سمجا منصوبه ده نن د پاکستان ادارې پښتون او بلوچي په خپل مس کې په جنگ باندې وروستل نن د پاکستان فوجي دی او کې اف سي دی او کې پولیس دی او کې د پاکستان عوام دي دا خو د یو پلار بچی دی کنه خو د یو پلار بچی دی یو آرمی تلاړو یو پولیس تلاړو یو ایجوکیشن تلاړو یو سعودي ته ولګو یو باندې دکانداری کوي او دا بچی په خپل مس کې وروستل دا بنیادی قرباني د دشمن دا د هغه امریکای سامراج دغه د مغرب سازش ته او چې موږ دا خبرې کله کوو یاره وي تاسو د مغرب نه وزګارېږئ او تاسو مولیان مغرب پسې لګېدلي نو مولیان خو پاکستان دي نو تاسو څه وکړل د عامو خلکو څه وکړل دا پاکستان چې په 47 کې آزاد شو 15 یا کال اتیا کال وشو مولیان ته ماینس کا او تاسو دنیا ورانه کړله تاسو سوچ فکر خلکو لور کو نه دی ورکړي ورله په دې بنیاد باندې یو نقصان دا وشو نه پښتون نوجوان لا او خاص کر بلوچ نوجوان لا مایوسی ورله ورکړله او په ذهن کې ورته دا ور واچول چې ګوره پنجابي ستا دشمن دی بس ال کولی زموږ دشمن دی پنجابي زموږ دشمن دی د پنجابي سره پنجابي خو زما ورور دی سندې خو زما ورور دی بلوچي خو زموږ ورور دی مو خو د اقبال بچیو کنه د اقبال شاهینان یو اقبال سو ویلو چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا د پاکستان چې کم خلک د پاکستان خو بلیدلو ډریمر اف پاکستان اقبال هغه یوازې بلوچستان په کې به ته ان ډبلیو اف پی ویلا شمال مغربي سرحدي صوبه سرحد به وته سرحد او بلوچستان او سند او پنجاب دا نه چې دا زمنګ دی یوازې چین هم زمنګ دی هندوستان هم زمنګ دی عرب هم زمنګ دی مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا هغه فلسفه د پاونډر پاکستان او د ډریمر هم پاکستان داغه خلکو هغه نظریه موږ پزمکه کې غږ کړلې چین او عرب هم پرې خودل موږ رالو پښتونخوا جدا کړله بلوچ راولګو د بلوچستان جدا کړي او پاکستان خلک پنجاب ته وسوي یو دا کار وکړو چې پښتون ته مایوسی ورواچوله او د مایوسی په آل کې هغه په قوم پرستی باندې ورواړو یو کار دویم کار خطرناک دا او دویم کار خطرناک دی د پاکستان جغرافیایی چې کم نظریه ده او جغرافیایی کم سرحدات دي نو هغه متزلزل کړ په دې خبرو باندې ګوره جغرافیایی چې کم سرحدات دي هغه خوځول او دویم بل طرف ته کم چې زمونږه دینی نظریه ده نظریه اسلام چې ورته ویل کېږي بلکې دا نظریه پاکستان دی دا موږ چې کله مطالعه پاکستان سټډي کله تاسو وایي که نه نو په دې پاکستان سټډي کې که دا په تاسو میټرک کې وایي که په انټر کې وایي که د بی ایس لیول کې تاسو وایي په دې کې لومبی سبق د څه دی نظریه پاکستان لومبی سبق په دې کې په ټولو کتابونو کې نظریه پاکستان دی هلکه نظریه پاکستان څه ته وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ته وایي دا پاکستان نظریه ده در پاکستان نظریه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نظریه په کوم ځای کې یادېږي په دې جماعت کې یادېږي دا په دې منبر په دې محراب په دې مدرسه په دې خانقاه په دې ځای کې دا نظریه پاکستان د خلکو ته یادېږي او څوک خلکو ته ښیي نظریه پاکستان او نظریه اسلام دا د دې منبر خطیب دا د دې مسلې امام او دا د دې جماعت خطیب دا د دې مدرسې محتمم دا د دې مدرسې عالم دا د دې مدرسې مفتی دا د دې مدرسې شیخ الحدیث د دې مدرسې شیخ القرآن مولانا صاحب او مولوی صاحب دا نظریه خلکو ته ښیي
نو د هغې دپاره یې څه وکړل د هغې دپاره یې داسې کار وکړو چې دا نن سبا چې کوم نوجوان دی د هغه ذهن ته دا خبر ورواچوله چې ګوره دا مولیان د اسم نه دي او عالم یې ورته سپک کو داسې ورته سپک کو که نه داسې ورته سپک کو چې خلک نن مولانا صاحب نه وایي خلک ورته ملا وایي ملا دا مولا لفظ زموږ دپاره الحمدلله دا د فخر خبره ده چې ما ته څوک ملا صاحب وایي دا ډېر غټ د فخر خبره ده خو موږ پښتانه نن ملا د استهزا دپاره استعمالو که نه ایستالو مله ملا سړی دی ته د څه شي دی وایي دا صورتحال دی او څه وایي مولیان په دې معاشره کې څه کولی شي علماو څه کردار دی دا موضوع خو نن سیاسي موضوع نه ده خو زاسې یو ټچ ورکوم دې خبرې لا او نن سبا پټې خبرې نه کوم موبایل راوالي زما د تقریر په دوران کې تاسو وګورئ خیر دی زه درته کلاو خبرې کوم په دې صوبه باندې متحد دا مجلس عمل حکومت کړی که نه یو کړی دی خفه کېږئ ما او د هغې نه وروسته 2 قسمه پاټو حکومت وکړو د هغې نه مخکې هم 2-3 قسمه خلکو کړی ویې ګورئ تاسو چې کوم حکومت هغه انتظامی طور باندې تعلیمي طور باندې د هیل په طور باندې په هر لحاظ باندې هغه حکومتونه کامیاب وو که مخکې دا حکومتونه کامیاب دي دا ګز او دا میدان ویې ګورئ دا چې د متحد دا مجلس عمل کله حکومت او دا سراج الحق صاحب د دې صوبې فاینانس منسټر دا پټې پټې خبرې نه دي دا صوبه چې وه د قرض پرې جوړه شوې وه په دې صوبه باندې 1 روپۍ قرض نه و پاتې شوی نن د خپل صوبې د قرض اندازه ولګوه چې نن ستا په پښتونخوا باندې قرض څومره دی وګوره وروسته وګوره الحمدلله په دې 13 ورځ باندې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله څومره لوی عالم نن ما کتل په سوشل میډیا باندې چې افغانستان کې دغه ځای علما کرام راغونډ شوي دي او مولانا ادریس دغه تعزیتي پیغام یې دغه بچو ته پاکستان ملت ته راولېږو ټوله دنیا په هغه باندې خفه ده په پښتنو کې دغه غټه جنازه نه ده شوې ما نه ده لیدلې پښتنو کې څومره لویه جنازه دغه وشوله بلا تفریقي مسلک د تنظیم نه اوټ خبره کومه تعلق چې د هر جماعت سره و هغه د ټولو عالمو د هر چا خوښو هغه لاړو اخو ځان له یو مسله د پاکستان کې چې څوک هم تللي دي نو د هغې تپوس نه دی شوی د حکومت کار دی او موږ درخواست کوو چې د دې علما کرامو دا قتلونه چې روان دي یا د دې عوامو قتلونه کوم روان دي د دې غم حکومت له پکار دی پاکستان ادارو له پکار دی روکتام وکړي خو زه بله خبره کوم نن موږ ټول لګیا یو د مولانا ادریس په مرګ باندې جاړو که نه ټول جاړو که نه د مولانا ادریس نه مخکې مفتی منیر شاکر هم ووژلی شو د هغه نه وړاندې زم په ګاونډ کې مولانا خانزیب هم وژلی شوی د دې مولانا ادریس خر شیخ حسن جان صاحب شهید شوی مولانا عادل صاحب مولانا سمیع الحق صاحب یعنی یو قطار د علما کرامو د قربانو د خوار شو تاسو علما پسې خاندئ د دې علما کرامو دا وینې که تاسو را جمع کړلی که نه د پاکستان ځمکې هغې له بوخرې وله به ورکړي بخرې دا ستاسو دا شولې او ستاسو دا غنم دا به د علما کرام په وینو باندې راوټوکېږي دومره قربانۍ یې ورکړلې او ته پسې خنداګانې کې عالمانو څه کړي ظالمه ستا د مور پلار نکاح د عالم تړلې وه دا تا ته په غوږ کې اذان دی عالم ویلی و او دا عالم تاله نکاح تړلې ده او دا عالم چې کله مړ شي دا په تا باندې الله اکبر وایي ته دومره زیات نمک مردار یې چې په دې علماو پسې غاپې او خاندي په دې پسې دا نن چې موږ جړاګانې کوو د دې مولانا ادریس صاحب رحمه الله د مرګ نه مخکې یو میاشت کمپین نه و چلېدلی اوس هغه ځوانان لګېدلي دي هغه پوسټونه واپس نه ډیلیټ کوي د بعضې خلکو نوم نشم اخیستی په ریاض او یو ځای کې یو بل ځای کې دا کم زه ورته سپي ویم سپي دا کوم سپي چې کېنولي دي که نه او دا پښتانه ورته په ټیک ټاک باندې ناست دي او په یوټیوب باندې او په فیسبوک ورته ناست دي چې دا بدبخته به کله علماو پسې غاپي چې موږ د هغه مهم حصه جوړه شو دا کنځل یې ورته نه کولې دا علما کرام یې نه کنځل یو میاشت باندې محیط دا سوشل میډیا کمپین نه و چلېدلی د علما کرامو پټکي دا د عالمانو ګیرې دا د مولانا ادریس دی او کبل عالم دی دا ګیرې به یې ته لرې کړې وه او د سپي لکۍ به یې ورته لګولې وه دا نه و شوي څو دا چا کړی دا کار یاد ساتئ ګو نوجوانانو اجتماعي توبه وباسئ ګورئ زه هغه خلک م چې چا دا کار کړی دی هغوی مهم چلولی دی کم هلکان په دې مهم کې د هغې سره حصه اخیستې ده الله ته نن په سجده باندې پرېوځه الله ته چغې وهئ کوکې وهئ الله یې ګناه نه شو د الله موږ معاف کا کم طرف ته به ځئ یاد ساتئ ګورئ امام مالک ابن انس رحمه الله د مدینې منورې امام دی او وایي یاد ساتئ ګورئ لحوم العلماء مسمومة من شمها مرضا وای د علماو دا غوښې ګورې ډېرې زیاتې زهر الود دي ګورې د علماو په دې غوښو پسې زهر نښتي زهر من شمها مرضا چا چې بوی کړي دي نه ګورې دا بیماران شوي دي تباه برباد شوي دي الله به هم تباه برباد کړي تباه برباد او زه خو زه نه پیر یم او نه څه ولي یم یو طالب العلم یم او د سلفو د علماو چې کوم تاریخ ما مطالعه کړی دی
کوم خلکو چې په علما پسې خنداګانې کړي د استهزاء یې کړې ده چې کوم ژوندي دي معلومات یې وکړي او چې کوم مړه دي معلومات یې وکړي، الله تعالی ذلیل کړي دي، ذلت رسوایی سره مخ کړي دي. امام محی الدین نووي رحمه الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی، لوی عالم تیر شوی دی. د رنګ او د شکل په لحاظ، د قد و قامت په لحاظ ډېر زیات چید بدرنګ شانې و، لیکن علم یې دومره دی چې د علم یو غر دی، غر د سر نه ټوپۍ غورځېږي ټوپۍ. د امام شافعي رحمه الله مسلک چې چا موږ ته را رسولی دی دغې ځوان را رسولی دی، دا کوم چې رنګ هم بیکار و، قد هم بیکار و، جسامت هم بیکار و. المجموع دا کتاب د شرح المحذب په نوم باندې د امام شافعي رحمة الله علیه مذهب یې موږ ته را رسولی دی. مشهور زمونږ د صحیح ستو کې چې کوم صحیح مسلم کوم کتاب دی د هغې شرحه د نووي په نوم باندې منهاج شرح نووي د امام نووي رحمه الله کړ ده. دا مشهور کتاب ریاض الصالحین چې په هر جماعت کې هر مدرسه کې پڑھاویږي د دې ځوان لیکلی دی. د 40 په نوم دا کتاب چې هر مدرسه کې په اوله درجه کې پڑھاویږي د دې ځوان لیکلی دی. او په هغه وخت کې هم د دې عالم څومره لوی سړی دی، په ده پسې یو بدبخته معتزلي لګېدلی و، خنداګانې به یې وله کولې، رنګ او په شکل او په قد قامت پسې به یې ولې پیشاړې کولې، په لارو پسې په لارو به روان اوازونه پسې به کول. وایي کله چې دا عالم وفات شو، دا چا چې په امام نووي رحمه الله پسې خبرې کولې، وایي اندلع لسانه وسودا، دا ژبې بار راوتې و، بار خلکو ته اوبه راړولې، تندې نه ماتېدله، او دا ژبې بار داسې په دې سینه باندې دا ژبه پرته وه، او وسود د تک تور شوی و. وایي خلک به راتلل چې دا ولې، وایي هر چا به ویل چې بل هېڅ نشته دی، خو د امام نووي پسې خنداګانې کړلي، استهزا یې پسې کړې ده. او دا خبره چې نه چې بس علما دوه قسمه دی، یو سیاسي ملا دی او بل غیر سیاسي دی. تا ته ګوره سیاسي غیر سیاسي ملا ته پېژنې، او چې سړی سیاسي ملا نه داسې ملا یي داسې خبره ده. جمهوری نه وایم چې جمهوریت خبره کوم، سیاست مطلب دا په دې پاکستان کې چې دا ګستاخ رسول ته واجب القتل ویل دا ته چا ویل، دا ته د سیاسي مليانو ویل دی کنه. ستا د سیاسي ملا او د غیر سیاسي ملا سره اختلاف نه، ستا د دین سره اختلاف دی. اصل کې په دې پاکستان کې تاسو پته راکنه د دې عربو په دې عربو کې د ټول لوی عالم چې کوم در شوی دی امام البانی رحمت الله علیه. امام البانی رحمه الله د ټول لوی عالم په عربو کې در شوی دی. سلسله الاحاديث صحیحه او سلسله الاحاديث ضعیفه په نوم باندې دا ټول احادیث چان بینه کړی دی، اړولي راړولي دي. هغه چې کړه د پاکستان د علماو ذکر کوي نو هغه د مولانا مودودي رحمه الله نوم علي چې الاستاذ المودودي. دا ولې ورته وایي الاستاذ؟ ورته ولې وایي استاد؟ ډېر اوچت نوم دی. دا ځکه وایي دا د پاکستان د عالم مولانا مودودي رحمه الله چې هو دی په پاکستان کې د قادیانیانو خلاف کتاب لیکلی او قادیانی مسله لا مولانا یوسف بنوري صاحب رحمه الله په دې پاکستان کې دا بریلی علما دي، اهل حدیث علما دي، دیوبندي علما دي، دا ټول علما کرام حتی د شیعه علما را جمع شوي او په دې پاکستان کې ډېر لویه فتنه راوچته شوې وه. غلام احمد قادیاني په نوم باندې یو بدبخت راغلی و، د نبوت دعوې کړې وه. دا ته چې نن سیاسي ملا او غیر سیاسي ملا پکې کې خپل تاریخ وګوره، دغې قادیاني ته کافر چا ویلی و؟ دا ورته دې سیاسي ملیانو ویلی و. د ذوالفقار علی بټو صاحب حکومت د 1974 په دوسری آئینی ترمیم کې دا خبره دی علماء کرامو پاس کړل او بل پاس شو، او دا غي نه پس د پاکستان په آئین کې دا ترمیم وشو چې قادیانه غیر مسلم اقلیت دا چا خبره کړې؟ سیاسي ملیانو کړې و. ته سیاسي ملیان د سدي دا قرارداد مقاصد چې د پاکستان دستور د پاکستان نظام بلا اله الا دا وسوک کوي، دا علماء وکي. په دې وجبانه الله بندګانو نوجوانانو لګ د هوش نه کاروالی، او دا سیاسی مولا دی او غیر سیاسی مولا دی، او دا پښتون مولا دی او پنجابي مولا دی، او دا نر مولا دی او دا بغیرت مولا دی، دا ټول یو شان علماء کرام دي. ها که یو عالم د دین خرڅ دی نو قیامت کې به ان شاء الله تعالی تاسو وی نه حدیث درته مخیر دی. بشکه اشتبه کې زماغونی کمزوري مولیان هم بغشتره ایبه پکې دغه مولیان مبارک دا خبره پوره ده کنه. ترمذی کې دا حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ به د جهنم اور په درې قسمه خلکو باندې ګرميږي. انما تسعر نار جهنم بثلاثه، په درې قسمه خلکو باندې به د جهنم اور ګرم شي. څوک دي؟ یو پاغه کې بدعمل مولیان دي چې مولا ده بل ته خبرې کوي، عمل په خپل نشته لري، د سزا دشته کنه خیر دی، صبر وته وکړه کنه. دویم هغه شهدا دي، هغه مجاهدین دي، هغه خلک دي چې هغه خلک وجل جهادونو په نوم باندې لګیا او قتل او غارت یې کو، جهاد داوی نو په دې مجاهدینو په دې شهداو باندې با جهنم اور ګرميږي. دو شو. او دریم نمبر هغه سخیان خلک
چې په لکونو کروڑو روپۍ ورکولې، جماعتونه جوړول، مدرسې جوړولې، فاونډیشن یې چلولې، لیکن هغه خلک ریاکارو، جهنم اور په دې درې قسمه خلکو باندې بلیږي به کنه ګرمیږي به. دغه مولیان د پاره ځای شته خیر دی، خدا زمونږ محسنین دي. او بیا چې کله یو مړی او بل مړی یادو کنه، دا جمعه ته د بازي خبره سړی کولې نشي. خدانن چې موږ د مولا مخالفت کو کنه، کم مولا چې مخالفت کو، دا نن سبا چې مولانا خانزیب یادو الله دی وبخي کنه، دا مولانا خانزیب د مرګ نمخ کې خانزیب وکنه او کنه مولانا خانزیب چې قدر کړو نه وکړه، قدر چا پیژاندو، دا چا مشوري ور کړو نه نه ور کړي. دا مولانا ادریس د شهادت نمخ کې مولانا ادریس نو سو، دا نور علماء د مرګ نمخ کې دا مولیان نو، او دا چې کله ژوندي ته مذاق وړاوي، چې کله مړ شي بیا ودا د قدر شو. دا زموږ د پښتنو علمیه ده. لہذا نن نوجوان، هغه د یورپ نوجوان چې 15 کسان دي په سلو کې یورپ ته ګوره، هغه د خلیج ملکونو عرب چې 25% دي او 30% دي دا غوي وطن ته ګوره، او ما او ته 65% نوجوانان یو. زما او تاسو صورتحال ته ګوره، وطن منګ سکو د وینو نم ډک کو، په بمونو باندې موال وزو، تعلیم مولا تباہ کو، صحت مولا تباہ کو، اخلاق مولا تباہ کړل، ذهن مولا برباد کو. دا 65% نوجوان دی، ځکه غفلت را پکې دی، په قوم پرستی کې اخته یو. علما او د مذهب بیزاری را پکې راغلی ده، عبادتونه هم پرېښودلي دي، د الله سم تعلق ختم شوی دی، بېرهروۍ کې روان یو. په دې وجه باندې نن موږ تباهۍ طرف ته روان یو. دعا وکړو او خاص کر د مشران دایمه د نوجوانانو ته دعاګانې شروع کړي. انشاءالله چې څنګه موږ عام ځان ته دعاګانې کوو که نه، انشاءالله کوو به داسې که نه، دا به د خپل ځان په خپل به جایزالو، چاته بد نه وایو. هر نوجوانان دعاګانې شروع کوي، مشران دعاګانې شروع کوي، زنانم دعاګانې شروع کوي چې الله که زمونږ نه کومه ګناه شوي چې زمونږ د پاکستان نوجوان بېرهروۍ طرف ته روان دی، په 800 په پوډرو په 400 پسې روان دی، ټوپک یې په لاس کې راغستی دی او بها شعوریان شو، موبایل کې ګندګیانې ګوري. الله تعالی زمونږ نوجوان ته لار وښایه. بس دا دعاګانې به کوو. الله دې زمونږ د امت نوجوان، پښتون نوجوان، بلوچ نوجوان، د پاکستان نوجوان، مسلمان نوجوان ته لار وښیي، او الله دې ورله واپس هغه مقام ورکړي کوم مقام چې د ابو حنیفه او د شافعي او د صلاح الدین ایوبي او د محمد بن قاسم او د پښتنو د مشرانو د ظلمو هغه تاریخ د الله بیا را ژوندی کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.